بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لس منټه ترجمه پاتې دي او سم لا طالبان لګیږي چې نس کې څوک او د سوره کې څوک اوس په ټټو باندې ور روان دي دوسان موږ د کم ځای نه راشو خپل کارم پرې خپل تک جواري بلکی با شومان با مې په پټي کې پرې خور زرا روان شوم او دلته دی بېمانان سره سبق دومره دغه نشته کنه سړی دي ته حیران شي دي خلکو ته چې سره پاره مدرسې ته راغلي یی تاسو. دا صورت دا مدثر دے او مکی دے. مدثر تا څه چل کوي لکه درته هم چل بل اور نیم مین باندې تراسه وی کنه لرګي بر باندې مات کوم درته وایم. دا سوره مدثر دی. مدثر دار دسار نه دی دسار صدر او کپڑے ته وای چې په بدن باندې نه په بدن باندې چې کومه کپڑا د پاسه لګي او په ویختو باندې او په پوستکي لګي نو هغه ته شعار وای او کومه کپڑا چې هغه په بدن باندې نه لګي هغه ته دسار وای. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو ځل وحی شروع شو او 15 آیاتونه د قرآن نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تکلیف راغې او تبر علیه او لچېدل رااله او کور ته راغې او خپل بیبي ته وایي چې زملونی او ما باندې صادر را واچوي جامه را باندې را واچوي. بیا سمود بعد وحی بند شو. نبی علیہ السلام ډیر پریشان دی. کله لاړ شي او غر سر ته چیرې دینه دانګم بیا دا غزین आवाज وشي چې ما ودعک ربک وما قلا ستا رب نه تعالی پریښی دی او نه تاسو دشمنی کړې ده صبر کوه. نبی علیہ السلام داسې روان دی پریشان دی او یو आवाज د اسمان نه وشو چې نبی کریم براو قتل نو ماغه پرشتہ چې کومه غار حرا کې هغه ته راغلی وه هغه پرشتہ را او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ولیدو یو غبرهټ او یره داغي باندې کېناسته داغې نه او کور ته راغی او بیبي ته وایي چې دسرونی ما باندې صادر را واچوئ د دې وجې نه د مخکني صورت او د دې صورت مضمون یو دی. آی کوم شخصیت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او داغه شان واضح کول دي او په دې صورت کې هم دغه مسله ده. نو دا دواړه یو بل سره بالکل ټچ دي داسې. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے ځان صادر کې راټولون کیا ځان په کپړه کې راټولون کیا د راحت او د آرام د پاره ستا د آرام وخت ختم شو ستا د دمې وخت ختم شو تا ته خو یو دومره بوج په اوږو باندې کېښودی شو چې ته به نور خپې نه غځې او نور به خوبونه نه کوې او نور به آرام نه کوې. ستا د آرام ورځې تېرې شوې او دا مخاطبه د ملاطفې ده د مینې او محبت په ځای کې سړی چاته وایي داسې نو چې یا محمدو یا ایها المدثر اے ځان کپړه کې راتاون کیا د راحت او آرام د پاره دا پرېږده دا وغورځوه ځانه قم ودرېږه په دعوت په کار باندې د دعوت الله په کار باندې ودرېږه پورا تصمیم او قصد سره ودرېږه
فانذر الناس خلق ویروا. که چرې دا خلق ستا دعوت نه مني نو دا ویروا د راتلونکي عذاب نه. وربک فکبر، او خپل پروردگار فکبر دا هغه لوی بیان کا. ستا د رب نه علاوه غټ اړ څوک شته دی نه. کل کبیر و صغیر تحت حکمه و تحت قدرته و تحت علمه. که لوی دی او که وړوکی دی ټول د الله رب العزت د حکم لاندې دی. نو کبیر په حقیقت کې صرف الله دی، اکبر په حقیقت کې صرف الله دی. وربک فکبر، د خپل رب لوی او عظمت بیان کا. لوی صرف ستا رب دی بس. وثیابک فطهر، او جامې دې پاکې کا. ځکه چې د الله لوی بیانوي نو مونځ به کوې معنا بدایي نو جامې به ورته پاکې ساتي. نو وثیابک فطهر، او دام کله کله د بدن نه تعبیر په ثیاب سره کیږي. نو دا بدن دې پاک کا، ځکه چې مشرکان چې وو هغه دقسې پلید ګرځېدل، ښځو سره به هم یو ځای کېدل او ایک او دو به هم کول، او سخاوالي به دقسې سخاوالي ګرځېدل. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمایل چې وثیابک فطهر، دا بدن دې پاک کا، غسل وکړه، دا جامې دې پاکې کا. او والرجز فهجر، او گندگی پرېږده. اصل کې الرجز په معنا کل مستقبح مقتذر، هر بدبو یا بدنما او هر بدبوی شي ته رجز وایي. او د ټول نه زیاته پلیتی او بویناک شی بت پرستی د بوتان دي. نو والرجز فهجر معنا بت پرستی پرېږده. وی نبی علیہ السلام العیاذ بالله پیغمبران ذاتی طور الله د شرک او د کفر نه متنفر پیدا کړي. چرته پیغمبر شرک نه دی کړی. د دې معنا داسې ده لکه زه او ته چې په مانځه کې وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما ته لار برابره وښایي. نو د شپېتو او د اویا کالو مسلمان هم وایي الله اهدنا الصراط المستقیم. نو شپېته کاله کې ته لار ونه ښودی شو اوسې غواړي. نه، معنا یې دالته چې چاله نه ورځي نه به ورځي، معنا یې دا نه ده. معنا یې دا ده ای الله کومه لار چې دې راته ښودلې په دې مې دایم کا، په دې مې همیشه کا. نو پیغمبر خدا ته وایي الله والرجز هر چې بت پرستی ده، بیدینی ده، بد عملی ده، بد چلنی ده، فحاشی ده، عریانی ده، فهجر همیشه شه په پرېښودو دی باندې. څنګه چې دې پرېښي دي همیشه شه پرې پرېښودو باندې. دا یې معنا ده. او د رجز دا څونه معنا مې وکړو دا ټولې پکې په تفسیرونو کې شته دی. یعنې رجز هرې ګندګۍ ته وایي، هرې ګندګۍ ته رجز وایي. خو د ټولو نه لویه ګندګي بت پرستي ده. ولا تمنن تستکثر، ولا تمنن ته احسان مه کوه، چاله څه مه ورکوه، تستکثرو چې ته ډېر ګڼئ. ځکه چې کریم او سخي انسان که چاله ډېر شی ورکوي د هغه په هغه ته ډېر کم ښکاري، ما کم ورکو. نو ته چې څه ورکوي دا ډېر مه ګڼه، ځکه ته خو د ټولو سخیانو سردار یې، د ټولو جوادانو سردار یې. ته به په ډېرو اعلی اخلاقو باندې موصوف یې. نو الله رب العزت پیغمبر ته د اعلو اخلاقو تعلیم ورکوي. او ولربک فاصبر، خالص د خپل پروردګار دپاره صبر کوه. د دې مشرکانو په اذیتونو باندې په تکلیفونو باندې ته صبر کوه، خالص د خپل خدای دپاره صبر کوه. او بیا الله د قیامت ذکر کوي. فاذا نقر فی الناقور، کله چې آواز پورته کړی شي په شپېلۍ کې،
نقر په عربی کې النقر الصوت، د نقر معنا په عربی کې دی آواز. د دې وجې نه دلته د صوت نه تعبیر الله تعالی په نقر سره وکړو او د سور نه د شپېلۍ نه تعبیر چې کوم دی نو هغه په ناقور سره وکړو. نو معنا دا شوه کله چې آواز پورته کړی شي هیبتناک آواز فی الناقوری په شپېلۍ کې، دا به داسې خطرناک آوازي د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ چې هیڅ یو تن به ژوندی پاتې نشي، او بیا چې دوباره شپېلۍ وایي هیڅ یو تن به مړ پاتې نشي، ټول به راپاسي. بیا فذلک یومئذ یوم عسیر، فذلک پس دا، فذلک یوم پس دا چې دی دا یو ورځ ده، ورځ ډېره سخته، انتهایی سخته ورځ وي. څومره سخته وي؟ انتهایی سخته وي. 50,000 کاله ورځ وي او دومره سخته وي چې پیغمبران علیهم السلام به چغې وي اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، خدای ما بچ کې، خدای ما بچ کې. علی الکافرین غیر یسیر، په کافرانو به آسان نه وي. نو پته ولګېده چې په مؤمنانو به آسان وي. ما ویلي و بله ورځ سبق کې چې د قیامت دا 50,000 کاله ورځ په صحیح حدیث کې راغلی دي په مؤمن مسلمان به داسې لکه یو فرض مونځ چې کوي، نو یو فرض مونځ 4 رکعاته چې کوي او په ډېر خشوع خضوع ځای کوي نو 15 منټه شو. مونږ خو ته په منټ کې وځو، خاصه خبره مې وکړه که نه 15 منټه شو. دا تاسو ګنټې ته وښایي وخت تېر شوی دی. دعا کوم بیا به وځینې ستاسو خبره کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله خدای پاکه موږ سره د علم قدر پیدا کړي، خدای زموږ پړونو کې د علم قدر واچوي، د خپل دین قدر واچوي، خدای زموږ په ذهنونو کې د اهمیت پیدا کړي. ای زموږ پروردګار زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي. جامعه تعلیم الاسلام مندني آباد کړي، دې کې څونه کمی دی د غیبو د خزانو نه پوره کړي، د خپلو نیکانو صالحانو بندګانو زړونه د عبادولو چلولو او قرض خاصولو ته راواړئ. د دې قرضونو د ذاتي قرضونو نه رب موږ خلاص کړي. دا کومه اوس دا کم د آبادۍ دا مسله شروع ده، دې لپاره دعا وکړئ. زموږ سره هېڅ شی په لاس کې نشته، خو د الله په توکل باندې کار شروع کړی دی. دعا وکړئ چې الله دې له د غیبو نه انتظام وکړي او دا کار الله تعالی سرته ورسوي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه